أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 57 دین مخکې الله پاک جل شانه د کافرانو بارګو فرمایل چې نصلیهم نارا موږ به دوی داخل کو ورته نو داغي عذاب بیان شو او دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د هغه خلکو چې هغه مؤمنان وي او نیک عمل کوي نو دا غوي چې کوم نعمتونه ول الله پاک جل شانه په جنت کې ورکوي نو داغي هغه نعمتونه بیانېږي والذین او ها کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړو سندخلهم نظر د چې موږ به داخل کو دوی لرا جنات د باغونو ته تجری چې بهیږي با من تحتها لاندې د هغینا الانهار نهرونه خالدین دی به همیشه وی فیها ابدا همیشه د بار به دوی په دغه جنتونو کې وي لهم د دوی د پارا فیها په د جنت کې با ازواج ببیان وی مطهره پاکی بوي وندخلهم او موږ به داخل کو دوی ظلا ذلیلا خو ګور سورتا نو د دې خلکو د پاره دا کم چا چې ایمان راوړي دي او نیک عمل کړي دي الله پاک جل شانه فرمایي چې د دې د با موږ د جنتونو ته د باغونو طرف ته داخل کو چې داغه د لاندې به نهرونه بهيږي د هر جنتی پکور کې به سلور نهرونه بهيږي یو د صفا پيو یو د صفا اوبو یو د شاتو د غبین او یو چې کوم دی دا د شراب خو د دنیا د شراب په شان شراب بني نو باغی کې سرخوږي وي او نو باغی کې نشوي بلکې تلذذ او د خوند لپاره به چې کوم دی خلک اسخا شراب بني لګا د دل ته چې اوس کې او بیا د خلین اسخا بوزي بیا نه چې کوم دی په خپل خبان دی بويږي نه په بد باندې بوي د څه بني وي هغه صفا شراب وي صحیح شراب چې په هغه کې به انسان باندې نشه نه راځي هغه به صرف د خوند لپاره خلک نو الله فرمایي چې دسی باغونو طرف ته داخل کو دسی جنتونو طرف ته جنت اصل کې باغ ته وی دي جناتین دسی باغونو طرف ته تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د دین نهرونه دغه باغونو د لاندې بنخرونه چې کوم دی بهیږي خالدین فیها ابدا دی به همیشه د پاره په دغه کې چرته به دغه جنت نه انسان راوځي نه چې یو پیرو ته داخل شي دی به چرته نه راوځي دی به همیشه د پاره په دغه جنت کې او الله رب العزت بہت اعلان اومږي زبستاسو ناراضی مو چرته بدن نه خپګېګم تاسو به همیشه د پاره په دې باغونو په دې جنتونو کې بیا چې بدل کې د انسان زړه سغواړي نو هغه کار بکیږي کو دې خوراک کلی غواړي څه قسمه خوراک غواړي هغه به حاضر بس د انسان په زړه کې چې کم قسمه خواهش راځي هغه به الله رب العزت پوره دا هر خواهش په جنت کې پوره کی دنیا دا د محنت زیاده دلته محنت کول غواړي د انسان خواهشات په دنیا کې نه پوره کی او بیا قبر دا د خوب ځای دی او جنتونه چې دي دا د خواهشاتو پوره کېدلو ځایونه دي
د جنت په استقبالیه کې به څلور اعلان جنتی ته کېږي. همیشه د پاره به ژوندي چېرته به در باندې مرګ نه راځي. دویم اعلان همیشه د پاره به ځوانان یې چېرته به در باندې بوډاتوب نه راځي. چېرته به بوډاتوب نه راځي. همیشه د پاره به صحتمن یې چېرته به در باندې بیماری نه راځي. او همیشه د پاره به ژوندي یې چېرته به در باندې مرګ نه راځي. هر انسان د باندې به یو ورځ د بلې نه ښکلې راځي. یو ورځ تېرېږي بلې ورځ ته به د نعمتونه سیوا کېږي دی به خوشحالېږي. درېیمه به د دویمې ورځې نه ښکلې وي. څلورمه به د درېیمې ورځې نه ښکلې وي. دنیا کې ترتیب الټه دی. یو ورځ د بلې نه خرابه راځي او په جنت کې به یو ورځ د بلې نه ښکلې راځي. قسمه قسم نعمتونه الله پاک جل شانه د خپلو نیکانو بندگانو دپاره تیار کړي دي. خو دنیا کې به محنت کول غواړي. حدیث مبارک کې راځي لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله رب العزت ته د خپلو بندگانو دپاره داسې نعمتونه تیار کړي دي چې نه د چا سترګو لیدلي دي، نه د چا غوږونه اورېدلي دي، او نه د یو انسان په زړه د هغې خیال قدر تیر شوی دی. خیال کې هم د انسان نه دي راغلي. داسې نعمتونه د انسان دپاره الله پاک تیار کړي. خو دنیا کې به محنت غواړي. دنیا کې به خپل ځان کې تقوا پیدا کول غواړي. د ګناهونو نه به ځان چې کوم دی ساتل غواړي او د الله احکامات پوره کول غواړي. خالدین دی به همیشه فیها ابدا، په دې جنتونو کې همیشه د پاره. الله به تو فرمایي چرته بس تاسو نه خپه کېږم، تاسو به همیشه د پاره په دې جنت کې د جنتی زړه کې به خیال راشي چې اسنه الله مو د جنت نه وباسي. الله رب العزت په اعلان کې تاسو به همیشه د پاره په دې جنتونو کې د جنت نه چرته تاسو نشئ است او نه تاسو نه به چرته خپه شم. همیشه بس تاسو نه راځي. بیا به جنتیانو ته چې په دې باندې څومره خوشحالي کېږي دوره به ورته په یو څیز باندې خوشحالي نه کېږي. خالدین دی به همیشه فیها به د جنتونو کې ابدا همیشه د پاره. لهم د دوی د پاره فیها په دې جنتونو کې به ازواج مطهره پاکي بیبیانې وي. پاکي بیبیانې به داسې وي چې د حیض نه به هم پاکي وي، د نفاس نه به هم پاکي وي، دغه رنګې د پوزې د ګندګۍ نه، د خولې د ګندګۍ نه، د انسان چې د کوم څیز نه نفرت وي د هغه ټولو ګندګو نه به الله پاک دا پاکي پیدا کړي. او د دې اخلاق هم بد نه وي، بد اخلاقه به هم نه وي، اخلاق پوره هم الله ښایسته ورکوي. د بد اخلاقۍ نه به هم پاکي وي، د بل چاته د کتنو نه به هم پاکي وي. دا به کوزو سترګو واري. کوزو سترګو څه مطلب؟ د دې سترګې به صرف خپل خاوند طرف ته اوچتېږي، بل چاته ته به نه اوچتېږي. او بهترینې بیبیانې فرمایي چې دومره ښایسته چې هغه که مړي سره خبرې وکړي هغه مړی به ژوندي شي. خو د هغې دا مړوند د دنیا د انور مخې ته شي، د انور به خپله رڼا پرېږدي. د خولې توکاڼې د هغې دومره خوږې دي که تریخ سمندر ته هغې توکاڼې ورتو کړي دا تریخ سمندر به پې ورګبیلي شي. داسې ښایسته بیبیانې د انسانانو د خپلو بندګانو دپاره الله پیدا کړي دي. نو ازواج مطهره، نو بیبیانې دي به وي داسې بیبیانې مطهره چې پاکې به وي د هر قسمه ګندګۍ نه. وندخلهم او موږ به داخل کړو د مؤمنانو لره د خپلو بندګانو لره ظلا ظلیلا، داسې ګور سورو طرف ته، داسې سورو طرف ته چې هغه به ډېر ګور وي او دوی ته په دغه سورو کې راحت میلاویږي. ان الله بشک الله تعالی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات دا چې تاسو ادا کوئ امانتونه الی اهلها خپل اهل ته، یعنی دغه امانتونو مالکانو ته. دا آیات مبارک چې کوم دی د یوې خاصې واقعي متعلق چې کوم دی نازل شوی دی. په عربو کې دا دستور چې د چا په جاهلیت ته دور نه د بعضو خلکو بعضې کارونه رسېدلي، لکه د ابن عباس رضی الله عنه په ذمه باندې د حاجیانو اوبس کولو، د حاجیانو خدمت دا د هغه په ذمه باندې رسېدلی. نو د جاهلیت په دور کې چې کوم دی د عثمان بن طلحه رضی الله عنه د ایمان نو راوړی، د جاهلیت په دور کې به د سره چابي و د خانه کعبه او د زیارت په ورځ باندې او د ګل په ورځ باندې به خانه کعبه خلکو ته کوله، ولا خلک پتلل زیارت په کو عبادت په پکې کو. د جاهلیت ته دور نه دا چابي د عثمان بن طلحه رضی الله عنه سره و. نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی د عثمان بن طلحه ته وی ما ته د خانه کعبه بیت الله شریف کوله او که یو 2 رکعاته مونځ کوم. نو د عثمان بن طلحه رضی الله عنه د مسلمان شوی نو،
دو نبی علیه السلام ډېرې ستغې خبرې وکړې او ورته وفرمایل چې زه تا ته خانه کعبه بیت الله نه کولاوم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ای طلحه وی داسې وخت به راځي چې دا چابي به ته په خپله باندې مال راکړې او بیا به زما خوښوي چې زه د چابي چاله ورکوم او چاله نه ورکوم. نو د عثمان بن طلحه رضی الله عنه ورته وایي چې داسې وخت راشي چې چابي ستا لاسو ته درشي نو په دغه دور کې خو به قریش چې کوم دی هلاک شي، برباد بشي، تباه بشي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل نه، په دغه ټیم کې چې کله دا چابي زما لاسته راشي نو په دغه ټیم کې به قریش چې دی به آباد شي او دی به نور عزتمن شي. عثمان بن طلحه رضی الله عنه فرمایي چې په دغه ټیم کې زما ایمان ته زړه وشو چې زه په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړم، خو د خپلو خپلوانو د ویرې نه ما ایمان را نه وړو. نبی علیه السلام لاړو او عثمان بن طلحه رضی الله عنه نبی علیه السلام د خانه کعبه بیت الله شریف کولاو نه کو چې نبی علیه السلام پکې مونځ کړي. نبی علیه السلام دک شان دلړو او د عثمان بن طلحه غستغې سپورې خبرې نبی علیه السلام برداشت کړې لاړ. چې کله فتح مکه وشوله د فتح مکې په موقع باندې نبی علیه السلام راغې، مکه فتح کړله، مکه واغستله. عثمان بن طلحه پسې کس اورېږي چابي راوړه، چابي ته نبی علیه السلام واغستله. بعضی روایتو کې دي چې عثمان بن طلحه رضی الله عنه ته نبی علیه السلام چابي راکړه د بیت الله. تا ته ما ویلي وو چې دا چابي به زما لاس له راځي او زه چې بیا چاته غواړم دا چابي به ورکړم. نو عثمان بن طلحه رضی الله عنه ورمنډه کړه، د خانه کعبې په چت باندې وخت. حضرت علی رضی الله عنه ورپسې وخوتو او په زور دغه چابي واغستله، نبی علیه السلام له ورک. نبی علیه السلام جرنده د خانه کعبې کولاو کړه، دنه ورننوتو، 2 رکعاته مونځ پکې وکړو چې واپس راووت د آیاتونه نازل شو. نبی علیه السلام هغه چابي راواغستله او عثمان بن طلحه رضی الله عنه ورکړه دا چابي والا دا ستا امانت دی، دا واخله، خو تا ته ما یو خبره کړې وه چې دا چابي به زما لاس له راځي او زه چې چاله غواړم هغه له بیا ورکوم. نو دا زما لاس لراله د چابي والا. هغه جواب د الله پیغمبر ته خبره کړې وه، ستا خبره رښتونې شوله، ته رښتونې، ته صادقې، ته امینې. نبی علیه السلام ول چابي ورکړه، ورته وی چې دا بستا په اهله کې تر قیامت پورې دا چابي را روانه وي او دا ستانه څوک نشي اغستلی، او چې څوک ستانه دا چابي اخلي نو دا سړی به ظالم دی، به ظلم. نو په دې باندې دا آیاتونه نازل شو چې نبی علیه السلام دنه چابي واغستله. نو الله فرمایل چې ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات، دا چې تاسو ادا کړئ امانتونه الی اهلها، د هغې اهل ته، خپلو مالکانو ته. نو دلته کې تؤدوا الامانات، امانت جمع د امانات جمع راوړی دی. د دې مطلب دا دی چې هر قسمه امانت دی نو هغه د هغې اهل ته چې کوم دی ادا کول پکار، یوازې پیسې نه، هر قسمه امانت. د دې وجې نه حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د عام یو کس ته چې کوم دی الله پاک جل شانه یو کس ذمہ داری ورکي او دا کس چې کوم دی صرف د عام مسلمانانو ذمہ داری ته وسپارلی شي او دا کس صرف د تعلق په بنیاد باندې، د مرګستیا په بنیاد باندې یو کس له عہده ورکي، یو کس له نوکری ورکي او دې د دغه نوکرۍ حقدار نه وي، دې د دغه نوکرۍ اهل نه وي، دې صرف د تعلق په بنیاد باندې ولا ورکي. نبی علیه السلام فرمایي دې کس باندې د الله پاک جل شانه لعنت راوړي. چې کم کس ته یو عہده حقدار نه وي او دې چې کوم دی هغه کس له عہده ورکړي، لکه نن سبا چې زموږ په ملک کې نوکرۍ خرڅېږي نو دا د دې حقدار نه وي. چې کوم حقدار وي، هغه اهلیت وي، هغه قابل وي، نو هغه له نوکري نه ورکړي. چې کوم سړی پیسې ورکړي هغه له نوکري ورکړي. نو په دغه کس باندې دا کم کس چې د عہدې تقسیمي، نوکرۍ تقسیمي، په دې کس باندې د الله پاک جل شانه لعنت چې کوم دی راوړي. او نبی علیه السلام فرمایي چې د دې کس نه فرض قبلېږي نه نفل قبلېږي. بعضې روایتو کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې یو کس چاله عہده ورکي او دې سړي ته دا علم وي، چاله نوکري ورکي او دې سړي ته دا علم وي چې د ده نه دا بل کس زیات قابل دی، د ده نه دا بل کس زیات قابل دی، نو دې بل کس له دې زیات قابل له نوکري او عہده ورنکي، بلکې د هغه نه چې کوم لاندې کس دی هغه له د تعلق په بنیاد یا د پیسو په بنیاد باندې ورکي. نبی علیه السلام فرمایي دې کس الله پاک سره هم خیانت وکړو او نبی علیه السلام وی زما سره هم خیانت وکړو او ټول مسلمانانو سره چې کوم دی کس خیانت وکړو. دې وجې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو داسې خلک ووینئ چې نه اهلو ته ذمہ دارۍ حواله شي، نه اهلو خلکو ته، نه اهلو خلکو ته چې هغه د هغې اهل نه وي، قابل نه وي د هغې، او دوی د غټې ذمہ دارۍ حواله شي. نو نبی علیه السلام فرمایي د دغې فساد
اس علاج بیا نشته دی دغه خلکو نو بیا فساد خوريږي او نبی علیه السلام فرمی بیا تاسو د قیامت انتظار کوئ نو پدې کې چې کوم دی په دې امانت کې یوازې دا نه دی چې تاسو سره سړي پیسې امانت کې خو دی او هغه نه وغواړي هغه ته حواله کړي نو دا هم یو امانت دی خو دلته امانات جمع دي امانت ډیر زیات قسمونه دي دغه رنګ مجلس نبی علیه السلام فرمایي چې المجالس بالامانه مجالس چې کوم دي دا هم امانت دي اوس دې کې موږ ناس یو موږ یو پردې یو خبره وکړله نو دا د دې مجلس والا په دې باندې کوم دی دا د دې امانت خبره ده دا د ټول مجلس امانت دی دا خبره به دې بار نه کوي بل چاته یو مجلس کې یو کس ناست او خبره وکړله او دا خبره بار د کېدلو نه د بل چاته نو دا مجلس والا کو دا خبره بار کوي دا مجلس والا ګناګار دي دا جایز نه دی چې د مجلس ته خبره بهر وکړي دغه رنګ مشوره هم امانت دی یو سړي ستانه مشوره وغوښتله چې یار دا کار وکم او که ونه کم نو که ته په دې باندې پوهېږي نو ته دله ښکلې مشوره ورکړه چې کوم کې د دې کس خیر تا ته په نظر باندې راځي داسې نه چې تا ته د ده په دې یو مسله کې یو کس وایي چې پلانکې کار وکړم که ونه کړم تا نه مشوره واخیسته او ستا زړه کې الله دا راوستو چې یاره د ده په دې کار نه کولو کې د خیر دی او دې ورته وایي دا کار وکړه نو دې کس ګناه وکړل دې کس چې کوم دی خیانت وکړو نو دغه رنګ ډېر څیزونه داسې دي چې هغه امانت دی په هغې کې به خیانت نه کوي علماو لیکلي دي ووټ نه دی ووټ دا امانت دی دا به خپل اهل ته ورکړي چې ستا په نسبت باندې یو سړی چې کوم دی د ووټ اهل دی او دې چې کوم دی د حکومت اهل دی نو هغه له به چې کوم دی ووټ ورکړي داسې نه ده چې زما پارټي ده او بس زه په کومه پارټۍ کې نو بس هغې له به ووټ ورکوم نه یا به زه چې کوم دی د ضد او د عناد په وجه بل چا له ووټ ورکوم چې کوم سړی د ووټ اهل تا ته ښکاري ستا په زړه کې راځي هغه له به ووټ ورکړي چې ستا یو سړی تا ته ښه پته شي سړی ډاکو دی دی چې کوم دی زیناکار دی دی بدکار دی د هغې باوجود ته دله ووټ ورکړی نو دا ته خیانت کوي الله رب العزت په ستا نه تپوس کوي نو هر یو څیز چې کوم دی امانت دی امانتونه ډېر دي نو په هر څیز کې به دا خیال کوي چې د هغې اهل ته هغه څیز ور ورسي نو دې کې الله فرمایي چې ان الله بېشک الله تعالی یأمرکم تاسو ته حکم کوي ان تؤدوا الامانات دا چې تاسو ادا کوئ امانتونه یو امانت نه دی سره د پیسو امانت تاسو ادا کوئ امانتونه الی اهلها خپل اهل ته خپلو مالکانو علماء دم لیکلي د دې ژبې یو سړی دی او دې په ژبه باندې غلطې خبرې کوي دا هم دی د دې ژبې سره خیانت کوي دې کنزل کوي دې دروغ وي دې غیبت کوي دا د دې ژبې سره خیانت کوي د ژبې سره خیانت نه کول دا دي چې کوم حکم الله رب العزت کړی دی به هغه خبرې وکړي د کومو نه منع کړی ده د هغې نه منې شي سترګې درکړي دي نو د سترګو سره خیانت نه کول دا دي چې په سترګو باندې هغه څیز ته ګوره چې کوم الله حکم کړی دی چې د کوم الله حکم نه دی کړی هغې ته به نه ګورو نو فرمایي چې ان الله بېشک الله تعالی یأمرکم تاسو ته حکم کوي ان تؤدوا الامانات دا چې تاسو ادا کوئ امانتونه الی اهلها د هغې مالکانو ته خپل اهل ته واذا حکمتم او هر کله چې تاسو فیصله کوئ بین الناس په مابین د خلکو دلته اوس حکمرانانو ته حکم دی چې واذا حکمتم هر کله چې تاسو فیصله کوئ بین الناس په مابین د خلکو کې ان تحکموا نو فیصله کوئ بالعدل په انصاف سره په انصاف سره فیصله د څوک دروړي نو فیصله په انصاف سره کوئ په ظلم سره مه کوئ ان الله بېشک الله تعالی نعم ډېر ښه یعدکم تاسو ته نصیحت کوي به په دې سره ان الله بېشک الله تعالی کان دی سمیعا بصیرا سمیعا اوریدونکې بصیرا او لیدونکې کو تاسو چې کوم دی عدل اونکو نو الله پاک تاسو دا خبرې اوري او تاسو په دې کار باندې الله لیدونکې هم دی لہذا تاسو کو د دوو کسان په منځ کې فیصله کوئ نو فیصله به د عدل او د انصاف کوئ د ظلم فیصله به نه کوئ چې کوم کس حقدار دی هغه ته به حق ورکوئ دا مه د حکم حکمرانانو ته هم دی عوامو ته هم دی چې تاسو چې کوم خلک د کوم څیز اهل دي د کوم څیز اهل دي اهل ته چې کوم دی د هغې هغه حق ورکړئ یعنی حقدار ته هغه حق ورکړئ چې کوم سړی د دې اهل نه دی د هغه نه یې واخلئ چې کوم سړی د دې حق اهل دی هغه ته چې کوم دی دا حق ورکړئ اگر چې د دې دا واقعې چې کوم دی د شان نزول خاص دی خو د دې حکم چې کوم دی عام دی حکم یې عام دی یعنی ټول خلک په دې کې داخل دي چې کوم خلک د امانت اهل دي هغې ته چې کوم دی امانتونه حواله کړي
والذین وها کسان آمنو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کړي دي سندخلهم من بدا مزرد چې من بداخل کو دوی لرا جنات دس جنتونو دا تجری چې بهيږي با من تحتها الانهار لاندې د دین نهرنا خالدین دی به همیشه فیها ابدا خالدین دی به همیشه فیها بد جنتونو کې ابدا همیشه د پارا لهم د دوی د پارا فیها بد جنتونو کې ازواج دسی بیان دي مطهره چې پاکي بوي د هر قسمه ګندګینا وندخلهم او موږ به داخل کو دوی لرا ظلن ذلیلا خغر سور طرف تا خغر سور تا ان الله بیشک الله تعالی یامرکم تاسو حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات دا چې تاسو ادا کوي امانتونه الى اهلها دهغه اهلتا واذا حكمتم هر کله تاسو فیصله کوي بین الناس پما بین د خلکو کې ان تحکمون فیصله کوي بالعدل په عدل سره په انصاف سره ان الله بشک الله تعالی نعم ما يعدكم به ډیر خو نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره ان الله بشک الله تعالی کان دې سميعا اوریدونکي بصیرا اولیدونکي والذین ها کسان آمنو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کړي دي سندخلهم زرد چې موږ به داخل کو دوی لرا جنات دسی جنتونو ته تجری چې بهيږي با من تحتها الانهار لاندې د دې باغونو نه د دې جنتونو نه نهرونه خالدین دی به همیشه د پاروي فیها په دې جنتونو کې ابدا همیشه د پارا لهم د دوی د پارا فیها په دې جنتونو کې ازواجن بیبیان بوي مطهره چې پاکي بوي د هر قسمه ګندګینا وندخلهم من بداخل کو دوی لرا ظلن ذلیلا ګور سورتا ان الله بیشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات دا چې تاسو ادا کوي امانتونه الی اهلها د هغه مالکانو ته واذا حکمتم او هر کله چې تاسو فیصله کوئ بین الناس په ما بین د خلکو کې ان تحکمون فیصله کوئ بالعدل په عدل سره په انصاف سره ان الله بیشک الله تعالی نعم ما ډیر خو یعدکم نصیحت کوي تاسو ته به په دې سره ان الله بیشک الله تعالی کان دې سميعا اوریدونکي بصیرا اولیدونکي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا رحمن